د جمعیت علماء اسلام د قافلې کوم مشر د مولانا فضل الرحمن په حکم باندې د کوز در جندول معیارو د جمعیت علماء اسلام کارکنان په سړکونو راووتل. کوم چې د کوم غږ چې مولانا فضل الرحمن د اعلان جنگ کړی دی، دغه اعلان جنگ په سلسله کې نن د جمعیت علماء اسلام دا کارکنان راووتل، پیغام شیر کوي، ویډیو شیر کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم اعلان کړی دی د هغې په اعلان باندې د جمعیت علماء اسلام کارکنان په سړکونو د مس قلندر ماحول په دې وخت کې په کوز در جندول کې د دې نه آغاز واخیستی شو. بیګا ما د اسلام آباد نه پروګرام راپورټ کړی، نن زه د کوز در جندول معیارو نه دا پروګرام راپورټ کوم. په دې وخت کې غم شدید غصه ده، د جمعیت علماء اسلام کارکنان په شدید غصه کې دي. دغه وجه ده چې دوی په سړکونو باندې راوتي دي د خپل پارټۍ د مشر په حکم باندې. د جمعیت علماء اسلام بیا وایم چې د دې کارکنان دا په سړکونو باندې رابار شوي دي، خپل احتجاج جاری ساتي دي. ویډیو شیر کوي، پیغام شیر کوي. دا په دې وخت کې دا احتجاجي کومه مظاهره چې ده په کوز در جندول معیارو کې د دې آغاز شروع شو. لږ درنګ ساعت مخکې مولانا فضل الرحمن د دې خبرې غندنه دا چې کوم عمل هلته شوی او په هغه سلسله کې هغه اعلان کارکنانو ته کړی چې را بهر شئ، اسلام آباد ته راورسئ، خپلو سړکونو ته راوځئ. دغه وجه ده چې د جمعیت علماء اسلام کارکنان په دې شپه باندې رابار شو او احتجاج ریکارډ کوي. پیغام شیر کوي. دمادمس قلندر امکانات روشن، د دمادمس قلندر امکانات روشن. د کومې خبرې چې خط شوه، د کومې خبرې چې خطره وه هغه وشوه، هغه راله. د قافلې قایدو د اعلان جنگ غږ کوي. د قافلې مشر، د جمعیت علماء اسلام د قافلې مشر هغه اعلان جنگ کوي. دغه وجه ده چې د هغې کارکنان په سړکونو باندې راووتل. د دې نتایج به څنګه وي؟ الله دې رحم او فضل کوي، الله دې رحم او فضل کوي چې خیر عافیت پاتې شي په ملک کې. سبله لاره خلک اختیار نه کړي، انارکي جوړه نه شي، بدامني جوړه نه شي. ولې چې کارکنان هم دغه خبره کوي چې قاعده اشاره وکړه او بیا یې تماشه کوه، دا ټکی انتهایی خطرناک دی. دغه وجه ده چې په غوسه کې دي، په غم غوسه کې دي او خپل قاید اشاره کوه بیا یې تماشه کوه. دغه ناره د دې مسلسل روانه ده. دا مناظر د کوز در جندول معیارو دي. کارکنان د ولې چې د یو څو کارکنانو نه دا قافله شروع شوه او دوام لري، په قافلې کې مسلسل اضافه کیږي. دغه د عبدالرحیم صاحب قافله هم راورسېده، د قاري عبدالرحیم صاحب قافله هم راورسېده. دغه وجه ده چې په قافله کې مسلسل اضافه روان ده. ډېر شدید ترین نارې دي، ډېرې تکلیف ده نارې دي په دې وخت کې. دا د وفاقي حکومت دپاره ولې چې ما بله شپه هم اسلام آباد کې موجود وم، په رواد کې موجود وم، هلته ما راپورټینګ کړی په پیج کې موجود دی. نن زه په کوز در جندول کې دا پروګرام ریکارډ کوم، تاسو ته در رسوم. غم غوسه نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کون نیازی؟ ایک ٹکی کے دو نیازی، ایک ٹکی کے دو نیازی، چار حکومت، ناجائز حکومت، نائب حکومت.
جوش و خروش جذبه په دې وخت کې حالانکه سبا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان را روان دی په داسې وخت کې داسې احتجاجي مظاهرې سبا به څه صورتحالي د انتظامیه دپاره هم مشکلاتو د دلته ورکر ته هم مشکلاتو په پارلیمنت هاوس کې هم مشکلاتو دغه وجه دا چې تکلیف جوړ شو پریشانی جوړه شوه موږ به اوس اسلام آباد ته ځان رسوو موږ چې دی نو د اسلام آباد ته به د قاید صاحب په حکم باندې فورا حاضري کوو انشاءالله او اوس به شپې شپې انشاءالله اسلام آباد ته ځان رسوو د خیره سره ویډیو شیر کړئ چې پیغام نړۍ ته ورسي چې باقي حکومتو په خپلو فیصلو نظرثاني وکړي چې کومې فیصلې د هغو نه چېرته مسټیکونه شوي چې په هغې نظرثاني وکړي دغه وجه ده چې تاوتریخوالی دی تاوتریخوالی موجود دی پیغام شیر کړئ ویډیو شیر کړئ زرګونو ته ورسوئ چې کوم خلک دا د کوزدیر جندول مایار مناظر نیغ په نیغه تاسو ته ښیم چې کوم د جمعیت علما اسلام ستر مشر مولانا فضل الرحمن خپلو کارکنانو ته غږ کړی دی حکم یې کړی دی چې تبل جنګ د هغې غږ ما وکړو اعلان جنګ کومه کارکنان دې فوري طور اسلام آباد ته راورسي چې کوم کارکنان نشي رارسېدی نو هغه دې په خپلو علاقو کې احتجاجي مظاهرې دا دې جاري وساتي دا خبره په دې وخت کې د پاکستان د استحکام دپاره د پاکستان د سالمیت دپاره ښه نه ده خو بهر کې نظرثاني دې وکړه شي چې دا کم تاوتریخوالی دی چې دا تاوتریخوالی ختم شي او داسې فیصلې وشي چې په هغه کې امن راشي په هغه کې سوکالي راشي په هغه کې خوشحالي راشي وتوه بندي وشوتوه بندي الحمد لله غيث سلامات تاجرين اوامر الداخلي بدون ما نشويش به تحريك انسان مهني امكان عدوله ان شاء الله ان شاء الله دې وخت کې موږ کم خلک ګوري پیغام شیر کوي چې زیات نه زیات دا پیغام خلکو ته ورسي چې په جندول کې په کوزدیر معیار کې څه صورتحال دی منګه جماعت اسلامي ته منګه مسلم لیگ ته منګه چې څومره پارټۍ دلته موجود دي هغوی ټولو ته منګه دا درخواست کوو چې زمونږ قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې هغه یو لوی عالم دین دی هغه د پاکستان شان دی هغه د پاکستان حسن دی چې نن هغوی ډېر سخت تاوتریخوالی په دې وخت کې په کوزدیر جندول معیارو کې شدید غصه غم غصه د جمعیت علما اسلام په کارکنانو کې دا غږ کوي د پی ډي ایم په مشرانو باندې غږ کوي په عوامي نیشنل پارټۍ غږ کوي ایون په جماعت اسلامي هم دې غږ وکړو په پیپل پارټۍ هم دې غږ کوي چې را بهر شئ د خپلو کورونو نه او د دې احتجاجي مظاهرې کې تاسو خپل شرکت یقیني کوئ پروګرام کم تر خلک ګوري ویډیو شیر کوي پیغام شیر کوي چې دا پیغام په زرګونو خلکو ته ورسي دا احتجاجي مظاهره بیا وایم چې هغه وخت کله چې مولانا فضل الرحمن پارلیمنت هاوس ته راورسېدو نو په خپل کارکنانو باندې هغه غږ کړی دی چې پارلیمنت ته راورسوي او که پارلیمنت ته کم خلک نشي رارسېدی نو هغه خپلو چوکونو ته چوراهو ته سړکونو ته را بهر شي په هغه سلسله کې د جمعیت علما اسلام د کوزدیر جندول معیارو د سوري د لاندې دغه کارکنان دلته را رسېدلي دي
تبديل الكامل وبين خلال مصر نريد تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر ان شاء الله. بیا وایم چې دا مناظر دا د کوز دیر جندول معیار په دې وخت کې د جمعیت علما اسلام په کارکونانو کې یو ځل بیا د غصې سره را بهر شوي دي. بالکل د خپل مشر په حکم باندې را بهر شوي دي. د اسلام آباد طرف ته تیاری غږ وشو، اسلام آباد طرف ته د تلو غږ وشو، اسلام آباد ته به دا قافلې روانېږي. دوی به کله ځي دغه خبره به هم زه د څه کومه. ناجایز حکمران مرداباد ان شاء الله افغانانو ته زموږ څو پورې پیغام رسي او په میډیا باندې موږ خپل کارکون هغه په کارکونانو غږ د اسلام آباد وشو، پیغام شیر کړئ پیغام. کوز دیر جندول معیارو کې د جمعیت علما اسلام احتجاجي درنا احتجاجي مظاهره دغه خبرې چې د کومې غږ د دیو د پارټۍ مشر کړی دی چې را بهر شي نو را بهر دي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. محترم و عزت منو تاسو لیدلی دي چې زمونږ سورزونه قائد محترم قائد ملت اسلامیه زمونږ استاسو د زړونو دلکن زمونږ استاسو بنا محبت قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب په دې خبيث د دې کنجر د دې ذلیل د دې منحوس د دې شغل اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد راويستو او هغه محبت هغه محنت شروع کو هغه لګن شروع کو هغه کوششونه شروع کړل او هغه چیزې پرون چې کله داخل کو دوی قسمه قسم هتکنډې را ایثار کړلې قسمه قسم حربي شروع کړلې او د دې د ناکام کولو لپاره مختلف کوششونه شروع کړل. لیکن الحمدلله الله رب العزت زما استاد قائد ته هغه عزت ور نصیب کو هغه شرافت ور نصیب کو هغه جذبه ور نصیب کړه چې دا منحوس اعظم په کوم ځای باندې ورغلی دی کوم کس پسې تللی دی کور ته دعوت ورکړی دی راتلو دپاره هغه کس د هغه ته خو انکار کړی دی چې زه اوس نشم تا له وخت درکومه بیا به درته مشوره درکمه. لیکن هغه کس په هغه ورځ باندې راغلی دی د قائد محترم په خپو کې کېناستلی دی د قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه سره مشوره کوي چې وایې راته څه حکم دی. چودھری شدا حسین هم راځي MKM والا هم نن راغلي دي ملاقاتونه کوي. لیکن چې کله په هغه باندې لړزه راغله هغه باندې کله کپکپي تاري شوله هغه باندې کله زنکدن راغی هغه ساوتو موقع راغله نو چغې شروع کړلې او هر بیدار راوستله چې زما ستا هغه علما کرام زما ستا هغه نمایندګان چې زمونږ نمایندګي کوي زما ستا اواز اوچتوي په اسمبلۍ کې زما ستا هغه جذبات هلته ښکاره کوي. تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر علماء اسلام زندباد اشاره كوا موجوده حكومت علي نور زمان سے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت زندہ ہے تکبیر اللہ روان طالبان طالبان الله اکبر مرداباد نو محترمو زما استاد نمائندګۍ دپاره چې کوم علما کرام هغه سنت نبوي په سر باندې ایښې ده هغه سنت نبوي چې په خپله ږیره په خپل مخ باندې سجاو کړې ده هغه حضرات هلته موجود دي هغه حضرات هلته زما استاد جذبات خلکو ته مخې ته کوي او هغه د هغوی د حفاظت دپاره زما استاد هغه ورونه زما استاد هغه پلاران زما استاد هغه بچي د انصارالاسلام په نوم باندې د انصارالاسلام په شکل کې پارلیمنت لاجوس ته رسېدلي دي د قائد محترم په حکم سره او باقاعده د MNA نه اجازت اخیستی شوی دی باقاعده د هغه ځای انټري شوې ده باقاعده سکیورټي هغوی تحقیق کړی دی د هغوی ریسرچ باقاعده شوی دی او هلته پر امن طریقې سره بغیر د وسلې نه اندر شوي دي دننه ناست دي. لیکن دا خبیث حکومت دا دجال حکومت دا رزیل حکومت دا کنجر حکومت دا زانی حکومت دا شرابي حکومت دا سرټیفاید زناکار حکومت دوی رالګي او د IG په حکم باندې د IG په نگرانۍ کې هر اړ کې تاسو ته دا معلومه حکومت نه معلومه. محترمو IG سره دغلته کار نشته دی اسلام آباد دا زمونږ دارالخلافه ده دا وفقه حکومت دغلته د شیخ رشید په قبضه کې دی دا د هغه انډر دی هغه به دغلته حکم ورکوي. لیکن IG بې غیرته
دل او د اوس دغه کنجر او د زیناکار ملګری هغه د خپل فوج نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تکی کی دنیا تکی کی دنیا قائد اشتارہ کو قائد اشتارہ کو زیناکار حکومت تلاخی حکومت تلاخی حکومت دغه سړی رالګي او خپل فورسز راولي او زما او ستا هغه جذباتو پېښ کوونکی سړی هغه علماء کرام هغه چې چا په خپل سر باندې د رسول الله مبارک دا ښایسته پټکی سجاو کړی دی په خپله ږیره باندې په خپل مخ باندې ږیره مبارکه سجاو کړې ده دا دجالان دا خبیثان دا کنجران رالګي هغوی له لتې ورکوي هغوی له سکونه ورکوي د هغې نه دا پټکی ګزاري او په دواړو لاسو کې اوچتوي په ویګنډ کې کښېنئ او هلته ورته کنځلې کوي ردې بدې ورته وایي محترمو قسم درته خورم په دې ځای درته اعلان کومه واورئ کم کسانو د دغې دلګانو شراخت وکړو قسم په الله چې زه به یې په خپله وژنم زه به یې په خپله باندې کومه زه د خپل عالم بېعزتي نه برداشت کومه زه د خپل پیغمبر د سنتو بېعزتي نه شم برداشت کولی ما ته دې د دغې کنجرانو شناخت وکړلی شي دا کم څه دله بچی رالګي او زما د پیغمبر په پګړۍ باندې لاس اچوي محترمو عزتمنو په یو شعر باندې د خپل تقریر اختتام کوم وایي مونږه کفن په سر تړلی دی مونږه کفن په سر تړلی دی سر او مال مو دواړه په خپل دین باندې بېلدلي دي ټینګ شه عمران خانه ټیک شه کنجر خانه اے زمان قائد مولانا فضل الرحمن دار شمدانا استاد سپین سبانا اے زمون قائد مولانا فضل الرحمن زار شملتانا استاد سپین سبانا دوس السلام علیکم جی ټولو کارکونانو ته دا منګه درخواست کوو چې زمونږ جذبات هغه د حد نه وتي دي خو کم از کم په سټیج باندې هغه به انشاءالله موږ غلط زبان انشاءالله نه استعمالو موږ به پر امن طریقې سره چې دی نو خپل احتجاج هغه نوټ کوو چې کله د مولانا فضل الرحمن کم حکم و که اسلام آباد ته و که هر ځای کې و هلته به انشاءالله موږ ځان رسوو خو د سټیج نه موږ دا اعلان کوو د قاري صاحب په حکم باندې چې زبان به انشاءالله موږ چې دی نو د هغو په شان نه استعمالو څوک اسلام آباد ته شعر راشي د اسلام آباد ته راشي دلی امیر وویل څوک اسلام آباد ته شعر راشي اسلام آباد ته راشي کنه شعر راشي په دغه ډول بھائی دا سودا چې زمونږ د صوبایي امیر عطاالرحمن صاحب حکم دی چې کم کسان اسلام آباد ته رسیدلی شي نو مهرباني دې وکړي او فوراً دې ځان اسلام آباد ته راورسوي کم چې اسلام آباد ته نشي رارسېدلی نو په هر ضلع کې په هر تحصیل کې دې خپل چوکونه بند کړي او هغې د احتجاج جاري ساتي تر هغه وخته پورې جاري ساتي تر څو پورې چې زموږ ته د اسلام آباد نه د مرکز نه حکم نه راغلی او د هغې طرف نه موږ ته دغه نه راغلی تر هغه پورې به تاسو خپل احتجاج جاري ساتي نو زما خپلو ټولو کارکنانو ته دا عرض دی دا درخواست دی چې نن چې کوم دی موقع ده موږ له پلاس باندې راغلی ده او د مولانا صاحب هغه ناره به موږ رښتیا کوو کومه چې موږ وایو چې قاعده اشاره کوه بیا یې تماشه کوه قاعده اشاره کوه قاعده اشاره کوه قاعده اشاره کوه بیا یې تماشه کوه انشاءالله تعالی که موږ له موقع میلاو شي نو موږ به چې کوم دی اسلام آباد ته ځان رسو که نه رسو اسلام آباد ته وځو که نه وځو اوس انشاءالله تعالی دا کم ملګري چې زموږ ولاړ دي دوی به لکه قرباني ورکوي د خوړه پورې به موږ ځو انشاءالله انشاءالله څه وخت به انشاءالله موږ ځو انشاءالله نو اسلام آباد ته راشه به بندو
که بالفرض که د شپې ګاډي نه میلاویږي د ډیپک مسلې نو دا چوکونه په دې باندې بندوي. اوس تاسو ترين اطلاع ده مهرباني وکړئ دا اوس زمونږ دا پروګرام لایو شروع دی. کم ځای کې چې کارکنان زمونږ د اوازو ته رسیږي هغې دې فوراً ځان راورسوي. کارکنان ته چې زمونږ اواز رسیږي فوراً دې ځان راورسوي، په یارو چوک ته دې ځان راورسوي. زمونږ دا احتجاج به جاري د سهاره پورې د سبا پورې انشاءالله ټوله ورځ به وي، ټوله شپه به وي، که میاشت وي نو انشاءالله موږ تیارې ورته انشاءالله ځان د شوکت صاحب وختي چې کم پوسټ کړو نو په هغې باندې څه کمنټونه پی ټي آی والا ورکړي وو. زه پی ټي آی والا ملګرو ته وایم چې بھائی دا د مولانا صاحب او د عمران خان جګړه نه ده، دا بلکې د یهودو د عالمي کفر او د عالمي طاقتونو او د هغې لابي او د پاکستان د عوامو او د پاکستان مذهب د رجحان ختمولو والا د هغې په منځ کې جنگ دی. ما ته دلته وایي چې یاره بھائی کشمیر ته لاړ شه جنگ وکړه، افغانستان ته لاړ شه جنگ وکړه، ای خدای هم تباه مکه. کشمیر تاسو خرڅ کو، کشمیر تاسو هلته ورکو، هلته هغه مولانا چېرته جنګ وکړي؟ مولانا خو فی الحال د خپلو سره دلته په جنګ دی. او دا درته ویم پارلیمنټ کې په تاریخ کې په اول ځل باندې پولیس چې دی هغه دننه شولو، حالانکه پولیسو ته بالکل اجازت نشته دی. او زمونږ کم رضاکار چې وو هغه سویلین دي، هغه پاکستانی شهري دي او عام شهري ته اجازت دی. که چېرته MNA ورته اجازت وکړي، سپیکر ورته اجازت وکړي نو هغه تلی شي. زمونږ رضاکارانو هغه اجازت غوښتی و، د سپیکر نه هم غوښتی و، د MNA نه. د شوکت صاحب د میډیا په ذریعې سره ټولو کارکنانو ته درخواست کوم چې زمونږ یو تانه د دې سینه د موبایل په ذریعې سره سرکار ته ورسېدله او باقاعده ورته دا خبره ورسېدله چې د جمعیت یو څو کارکنان په شمار باندې راوتي دي او څوک نشته دی. نو مهرباني وکړئ کارکنانو د اخلاص نه کار والی، د جوش نه کار والی او ښه په محبت سره راوځئ چې پته دې خلکو ته ولګېږي. بل سبا عمران خان ناروان دی څنګه چې زمونږ زه درته وایم که عمران خان واوره که ته په زمیني لار باندې راځې نو تا ته ګوره اختیار نشته دی. تا ته موږ په ملاکنډ کې روډ بند کړی، موټر ویب هم درته بند کړی. که ته په هلیکاپټر کې راځې ستا جهاز او هلیکاپټر موږ لاندې نه پرېږدو. مایغه د مال حال جان نه به قربان انشاءالله. دا د زمونږ د قایدو او زمونږ د کارکنانو او د جمعیت علما اسلام پاور نه دی لیدلی، تا طاقت نه دی لیدلی. تا چې ولید ته به آینده لپاره داسې نه کې. ټولو کارکنانو ته او د PDM چې څومره ورکر دي دا یوازې د مولانا صاحب د جمعیت علما اسلام مسله نه ده، دا د جمهوري قوتونو مشترکه مسله ده. کم ځای کې چې د پیپلز پارټۍ ورکر دی جیالي دي، کم ځای کې چې د نېشنل پارټۍ ملګري دي، کم ځای کې چې د جماعت اسلامي ملګري دي، دا هغې په جمهوریت باندې حمله کړې ده. دا خو یو دستور دی چې څوک په اقتدار کې به راځي، په چا به آدمی اعتماد کېږي، چا ته به وزارت میلاویږي، چا ته به کرسۍ میلاویږي، چا ته به نه میلاویږي. خو د هغې به دا مقصد نه وي چې د علماو بېعزتي کوه. د علماو چې کوم دی الله اکبر، الله اکبر، زنده باد. د هغې به دا مقصد نه وي چې ته به د پولیسو په زور باندې د علماو بېعزتي کوې او د کمرو نه بې راوباسې. تا ته د جمعیت العلما اسلام د ورکر پته نشته. ما د دې خاورې نه د انګریز بنیاد ایستلی دی، د ملک نه مې لرې کړی دی. عمرانه ته پرونی بچی، ته د دې خلکو سره پنجه مه لګوه. انشاءالله دا به تا د دې پارلیمنټ نه بار راوباسي. داسې ده که نه ده انشاءالله. خدای پاک مو بخښه. اوس را موږ چوک ته د خوړ چوک ته را روانېږو چې ځو د خوړ چوک ته راځئ. ټول ملګري ته درخواست دی او ملګري را روان دي وایي دا مال خلق راولي.
هلکه د دې ټولو سیاسي کار خبره واورئ لږه خبره واورئ زه د میایو کسانو ټولو ته دا مسله یوازې هلکه خدای مو خوشحال کړي د میانو چې څومره کارکنان دي سیاسي که هغه د نیشنل دي که هغه د پیپل دي که هغه د مسلم لیگ دي هر یو سیاسي او که هغه مجاهدین دي او که هغه د جمعیت العلما سره تعلق لري نو انشاءالله تعالی هغوی باقاعده ناست دي او هغه به سبا باقاعده د دې خبر اعلان کړی دی چې لار بازار دکانونه دا ټول تاسو بند کړئ او د هغې د حکم مطابق به باقاعده چې څوک د هرې پارټۍ سره تعلق لري هغوی باندې دا فرض دي چې خامخا سهار تقریبا 10-11 بجې دی راوځي او د هغې مطابق دلته کې موږ مشوره وکړو اوس چونکې قاري صاحب دا خبره وکړله چې خوند توضو نو د هغې د حکم مطابقت به موږ وکړو د هغه دې پورې به لانګ مارک وشي او سبا به موږ مستقله فیصله کوو چې موږ څه کاروبار کوو مولانا چې کومه خبره کړې ده د هغې مطابق به موږ دغه کوو نو اوس ولاړ شو دا آخري اعلان دی زموږ د طرف نه عمران خان ته چې ته په دې پاکه خاوره باندې که په جاس کې راځې نو هم چې را نه شي باقاعده د هر قسم سړکونه به تا ته بند دي لارې به تاسو ته بند دي او موږ په خپلو جانونو باندې او په خپل مالونو باندې باقاعده د مولانا فضل الرحمن او د دغه سیاسي کسانو چې کوم اعلان کوي نو موږ د هغې خبرې پابند یو څه مهرباني وکړه دغه وکړه باقاعده وکړه په وطن کې د افراط تفرید نوره مه جوړوه جزاک الله دا دین وروسته زه د پیپلز پارټۍ د دې جندلو ډېر معزز شخصیت جناب شفیع الله صاحب ته درخواست کوم چې هغه دې جلسې ته مخاطب شي جناب شفیع الله نعرہ تکبیر ایک ٹکے کی دنیا سی ایک ٹکے کی دنیا سی قائد اشارہ کا قائد اشارہ کا ایک ٹکے کی دنیا سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د جمعیت علماء اسلام کارکنانو د معیارو غیرتمندو د دې سړي आवाज او شکل او صورت دا بالکل بدل شوی دی په جلسو کې په عوامي اجتماعګانو کې د کنځلو نه علاوه بل څه کار نشته او تاسو ته مبارکبادي در کومه چې کوم سړی کنځل کوي یا دباو کوي دا سړی د دې ملک نه د ښویدو والا دی تاسو له تکبیر اشاره کوه اشاره کوه اشاره کوه لبیک 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 جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد حضرت مولانا فضل الرحمان سے زندہ باد فرید نور زمان سے زندہ باد تاسو ته دا خوش خبري اورم چې پرون منګه په اسلام آباد کې کوم عظیم شانه مظاهره کړې وه دغه مظاهره 10 ورځې مسلسل جاری وه او د دې حکومت خلاف وه ان شاء الله تعالی دې سړي ته چې کوم د نو ووټ اف کانفیډنس د پاره کوم درخواست ورکړل شوی دی په هغه درخواست کې د حکومت سره ملګري نشته نو د نن یو نوی اډیننس جاری کو چې زمونږ ممبران به اسمبلی ته نه ځي مطلب یې دا دی که زما د خپل ممبر په ما باندې مسلط نشي خو د هغې باوجود د زیره در کوم چې د دې اپوزیشن سره 200 ممبران ورسه دي او 200 ممبران به د خلاف ووټ اړڅوي
او دا به بل سبا موجود نه وي که د ده څه کسان وې نو د ده څه دا اختیار هم و چې ده په سباله یا بل سباله اسمبلی سیشن راغوښتی وی نن ګرځي او هغه خلکو ته سوالونه کوي چې کومو خلکو ته به ده کنځلې کولې خو دا یوه خبره واورئ او دا په ذهن کې کېدوئ زه د تحریک انصاف دې کارکونانو ته هم ویم ستاسو دا مشر دونه بدتمیزه سړی دی او دونه بدتمیزه خبرې کوي هغه کنځلې موږ نه هم راځي خو موږ د سترګو کې حیا ده شرافت دی د شرافت د وجې نه د چا خور او د چا مور کنځلی نه شو که دا سړی سم نه شو او ستاسو د مشر دا حرکت نو بیا به دا تاسو وینئ چې که د سبا پورې دا اوس نن په پارلمنت لاج باندې ورغلي دي او د اپوزیشن ممبران نیسي تا کې شرم حیا شته که نه شته سبا به د تیمرګره کې زموږ نه دا حکومت دا سپیان هم خلاص نه کي دا پوجام هم نه خلاص نه کي او ته به د خپل ځان زور وینې او تاسو ته دا یقین دهندي در کوم چې دا ظالم دی دا جابر دی دا به کېږي خو دا د یهودیانو ایجنټ دی په دې وخت کې په موږ باندې یو بله یو دغه رنګ مسلط کوي دې مسلط کې موږ تیار نه یو چې یو سړی دې وخت کې یعنې دونه ورځې وشوې خو چا به د قیداني خبره نه کوله خلک به یېرېدلو دا سړی چې راغلی دا یو کم سړی دی چې دا د نبوت دعوه کوي دا سړی شاته ولاړ دی د دې سړي دې خبرو ته مه ګورئ دا سړی موږ د خدای د ولږې نه مړه کي خو دا سړی په دې وطن کې د یهودیانو ایجنټه موږ باندې مسلط کوي دا سړی ناسور دی د دې ناسور خلاف به راوځئ دې ناسور خلاف به کښېنئ او ستاسو په دې په خدای په ذات باندې قسم وي چې دې سړي دا ګورئ د پټ پناه خبره نه ده چې مولا په دغه کینی په دې جومات کینی او خبره کولاو خبره به کوئ کولاو چې دې سړي نه به اوږد نه ورکوئ الله اکبر شهید اشاره کوه شهید اشاره کوه شهید اشاره کوه یهود نبرو مریانی نبرو انشاءالله دیر تبان نرازی تاسو دا خبره په خپل ځای نن به تاسو زمونږ د پارټۍ د چیرمن خبره اورېدلي او دې سړي ته یې ویلو چې ته د قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن په شان کې ګستاخي کې ته پیژنې چې دا څوک دی ته پلار پیژنې دا څوک دی ستا پلار په کرپشن کې نیوی شوی دی خو د هغه پلار د علماو سردار و نه جرأتمن غیرتمن جرأتمن غیرتمن نعرہ تکبیر تاسو ته پاکستان پیپل پارٹی زندہ باد پاکستان پیپل پارٹی زندہ باد تاسو ته زمونږ سیاسي خبرې به وي خو موږ سیاست کوو د بټو صاحب خلاف حضرت مولانا مفتی محمود صاحب راغوتی و خو چېرته به یو بل ته کنځل نه کړي د شهید محترم بېنظیر بټو خلاف حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب راغوتی و او په اسمبلی کې د هغه خلاف نو اوټ اف کانفیډنس کوو چېرته یو بل ته کنځل نه دي کړي دا هغه سړی دی بدتمیز سړی دی چې د خلاف موږ له درخواست ورکړی نه دی او دا دمکیانې ورکوي خلکو له د دغه دمکیانو نه د عوام یېرېږي دا کارکنان دي د ضیاءالحق مارشل الله لیدلې ده د ایوب خان مارشل الله لیدلې ده د یحیی خان مارشل الله لیدلې ده دا ستا نه په دې خبرو نه یېرېږي ستا دا بنګیان او چرسیان ملګري ستا دا نشیان ملګري ستا نه په دې نه یېرېږي یاد لره یادو که ستا مشر چا کوم قاید ته کنځلې وکړې نو د دې کارکون به ستا د کارکون نه چمړه وباسي دا یاد لرئ خپلې لهجې په کنټرول کوئ خپل ځانونه په کنټرول کوئ خپل زبانونه په کنټرول کوئ دا ستاسو دا لهجه ده چې خلکو ته کنځلې کوئ او د خلکو پلاران یادوئ د بدتمیزه بچو تاسو کې شرم او حیا شته که نه شته تاسو دا ټول کسان سره د لوډ سپیکره د معیارو په دې بازار کې وځئ
او د عمران خان خلاف چغې ووهئ عمران خان عمران خان د هغه ملګري د هغه ملګري دا غله دا ګنډکپان دا ډاکوان د دې ډاکوانو ملګري د دې همدرد او د دې نه بعد سبا جمعې ورځ ده سبا د جمعې ورځ ده زه د علماو ته خبره کومه چې سترګې او پټوی نه ګورې دا پیسې چې نن دی ورکول دا د پلان نه دي دا زما د یینې او زوی پیسې ټکسونه دي سبا به ټیک ټاک د دې عمران خان د حکومت خلاف په میراب باندې خبره کوئ که کم مولا ونه کړه دا د واوري ګورې دا بې جیتۍ کوي دا به ظلم کوي دا ګورې دا سړی لا اله الا الله محمد رسول الله دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دشمن دی دا ګورې دا د اسلام دشمن دی دا ګورې د یهودیانو ایجنټ دی دا ایجنټ د دې ایجنټ ختمېده پکار دي غریبي تباه کو مظلومي تباه کو یتیمي تباه کو کونډه تباه کړه غریبي تباه او برباد کو دا نور دا شی نه پرېږدوئ سبا سیده خبره وکړو په دې بازار سیده کېږو او دا خلک خبره وکړي سبا به بازار بني او دا ټول کلی به سبا راوځي زه د خپلو مشرانو خدمت کې درخواست کوم باقي تاسو زموږ جذبات مه دباوئ پاکستان د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی زه قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمان صاحب ته حکم کوم د دې ځګي مقامي مشرانو ته حکم کوم موږ ته اجازت وکړئ دا د یهودو او د حنودو پیروکار د دې د نماینده به موږ د دې پارلیمنټ هاوس نه په راښکلو باندې اسرائیلو ته انشاءالله شړو موږ جذبات نور مه دباوئ مشرانو موږ ته اجازت وکړئ موږ جذبات مه دباوئ انشاءالله دا د یهود او د حنودو پیروکار به موږ په ګسیټ کر او په راښکلو باندې پارلیمنټ هاوس نه چې کوم د انشاءالله راوباسو او دا به شړو نعره تکبیر قائد اشاره کوا قائد اشاره کوا ایک ٹکی کے دو نیازی ایک ٹکی کے دو نیازی نبی بی دے نبی گم پاکستان وزیر اعظم نبی بی دے نبی گم نبی بی دے نبی گم پاکستان وزیر اعظم نبی بی دے نبی گم خلک اشاره کړي لږ خلک اشاره کړي دا غزل ناکام حکومت ناکام حکومت ایمان حکومت دار حکومت وای بچه چکه وای نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایک ٹکے کے دو نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی نعرہ تکبیر اللہ اکبر آئی 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 بے حیا آئی آئی بے حیا آئی آئی بے حیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر د کومې خبرې چې خط شوه هغه وشوه احتجاجي ریلي دوام لري بهر کې په څه خبرې تاوتریخوالی پکې راغی څه ژبه پکې داسې استعمال شو چې نه و پکار بهر کې په هغه چې څوک هم کوي د هغې په حواله به زه خبره کوم د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي بالکل پارلماني ژبه استعمالول پکار دي خو تاوتریخوالی دی عمران ہوا ہے عمران ہوا ہے عمران ہوا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا نامنظور نامنظور
نامنصور نامنصور यही तमाशा कवा यही तमाशा कवा यही तमाशा कवा नामंजूर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर गोल यासी गोल यासी गोल यासी गोल यासी गोल यासी गोल यासी जिंदाबाद जिंदाबाद تاوتري خوالي इमरान हुआ है बावला बावला इमरान हुआ है इमरान हुआ है मौलाना जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु नारे तकबीर नारे तकबीर जिंदाबाद سبابا ملګری باندې تفاصله سبابا د دې موجوده حکومت خلاف भरपूर पट्टोल मिल की मुजाहिरा बजे वजह चिदा सड़े नंद कौमी असम्बली आगा मेंबरान जैसे खिलाफ की लोगों की गिरफ्तारी शुरू करेगा उलमाओं का कंसल कई सियासी मशराओं का कंसल कई दा सड़े ले होने शुरू जदे ले होने खिलाफ पसबा जदे मल तोल गरीबान तोल यतीमान और टोल खलक पर सबा पनाह बजे द मयर चौकता राउजी और इंशाल्लाह पटोल मुल्क के बाद खिलाफ मुजाहिरी मंग टोल पाटो कसार होता बगैर इमरान खान द पाटे अलावा टोल कर गुनाम था ख्वास को और इमरान खान द पाटे मर गुतम ख्वास को दा सड़े साहब खैर ख्वान दे दारे होने दे दादा गरीबानों खिलाफ थे दादा इस्लाम खिलाफ थे सबादा टोल मुसलमान बजे मुजाहिरा की शिरकत को गई मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुकूमत नाहल हुकूमत बेकार हुकूमत तालीम हुकूमत د جمعیت علماء اسلام احتجاجي غونډه د پی ډی ایم په غونډه کې رنګ شو دغه وجه ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ د پاکستان پیپل پارټۍ غړي هم را بهر شو تاوتریخواله خو بیا به زه خبره کوم چې هغه زبان هیڅ چاته استعمال نه دي پکار چې کوم غیر پارلماني دي غیر پارلماني ژبه دا مناسب به نه دا که هغه طرف ته او که دې طرف ته خو بهر کې تاوتریخوالی موجود دی په دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو سره د پی ډي ایم تمام غړي هغه هم په غوسه کې دي هغه هم را بهر شو एक टक्के की दो नियाज़ी
ریلی د معیارو په پخواني بازار نه تیریږي مخکې روانه ده دوام لري دا مناظر زه تاسو ته ښیم څوک هم دا اواز اوري نو سبا به ټول کارونه خپل پرېږدئ او معیارو چوک ته به راوځئ قائد چې څه حکم و که په پیدل اسلام آباد ته تللو هم به ځو انشاءالله او عمران خان ته دا اواز ورسېدلی شي چې ستا په دیر باندې راتلل بد اخلاقه ورزبنا اهل شغل اعظم ته دا اواز ورسېدلی شي چې ستا په دیر کې زمونږ مهمان نوازي نه بلکې مونږ به دا شان شرمو څنګه چې تا زمونږ معزز او شریف امنیت ونیول او گرفتار نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ایک دقیقه دو نیازی ایک دقیقه دو نیازی قائد اشاره کرا قائد اشاره کرا قائد اشاره کرا نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر بکب سر بلند قائد اشاره کرا قائد اشاره کرا نعره تکبیر الله اکبر ډیره غټه احتجاجي مظاهره دوام لري د پی ډي ایم کارکنان را بهر شو تاوتریخوالی په دې وخت کې بیا زه وایم چې موجود دی په هغه باندې چې په کومه باندې مولانا فضل الرحمن په خپله غږ کړی دی چې پارلمنټ لاجس ته راورسئ اسلام آباد ته راورسئ که کوم کارکنان دلته نشي رارسېدی په هغوی دا غږ کړی دی چې تاسو په خپلو قصبو کې سټي کې چوکونه بند کړئ لارې بندې کړئ دا انارکي به د دې نه جوړېږي که چېرته په دې کې خبره ونه شوه که په دې کې چېرته مذاکرات ونه شو که په دې کې چېرته خبره برابر نه شوه نو دا تاوتریخوالی دا بل طرف ته تللی شي لہذا دا ښه خبره نه شي کېدی چې کوم دستوري لارې هغه خپلول پکاري غیر دستوري طور باندې که په پارلمنټ ته دغه خلک ننوتی دی او د سپیکر د اجازت نه بغیر ننوتی او که دغه غیر پارلماني کاري که غیر دستوري کاري دغه هم ښه نه دی شوی بالکل ښه نه دی شوی خو دا احتجاجي مظاهرې دا صرف خو به دلته نه د دې نه علاوه دا احتجاجي مظاهرې دا به نن په ټول ملک کې دا به په خیبر پښتونخوا کې د دې وجې نه یو پوزیشن بل کېدی شي خدای نخواسته چې چېرته حالات بل طرف ته لاړ نه شي په کارکنانو کې چېرته څه داسې جړپونه پېښ نه شي چېرته مخکې څه بل صورتحال کریټ نه شي نو د هغې په حواله باندې دا مناظر زه تاسو ته ښیم لار وکړئ لار وکړئ لار وکړئ سیداور خان صاحب کله راشه دی خوا راشه د جمعیت علما اسلام مشر زما سره سابقه ډیپټي جنرال سیکرټري موجوده نائب امیر جمعیت علما اسلام ذیل الدیر پاین هغه موجود دی زما سره سیداور خان صاحب کوشش زما دی ورځ یوم کوشش زه الامکان دا کومه چې زمونږ په پروګرامونو کې د ښو الفاظو چناو وشي چېرته بده ژبه پکې استعمال نه شي هر طرف ته هر ګوند ته دا خبره زه کومه لکه څرنګې چې د بل طرف نه په هغو باندې الزام دی چې هغو بده ژبه استعمال کړه دلته هم کارکنانو شدت وکړو زما خپل خیال دا دی چې داسې نه ده پکار په دې تاسو څه وایئ بالکل جی لیاقت صاحب مونږ ستاسو ډېر شوکت صاحب ستاسو شکریه ادا کوو پلیز کال مه کوئ خبره جاري ساتئ سیداور خان صاحب دا شوکت صاحب مونږ ستاسو شکریه ادا کوو تر څو پورې چې د بد اخلاقۍ خبره ده نو تاریخ گواه دی چې جمعیت علما اسلام کارکون ځکه یو خدا د دین په جامه پټ دي د دین جامې اغوستې ده او مقصد دا دی چې دته یو تربیت شوی دی دا چرته هم چې کوم دی داسې الفاظ نشي استعمالولی چې هغه غیر جمهوري او غیر اخلاقي دې دپاره چې کوم دی زما عزتمندو
او ټولو مسلمانانو ملګرو ته داخل کوم چې انشاءالله چېرته هم چې کوم دی کوم الفاظ چې د موجوده حکومت وزیر اعظم د مولانا صاحب خلاف یا د هغې د ورکر خلاف یا د جمهوریت خلاف کوم الفاظ استعمال کړي دي د هغوی غندنه نن صحافیانو وکړه د هغوی ټول جمهوري قوه تشدد وشو او د هغې سرونه ما شو هغه د لاجز نه چې کوم دی زور طلبي هغه ویډیو به تاسو کتلي چې داسې ظلم هېڅ چا هم نه دی کړی په جمهوریت او په مارشاله کې هم نه ده شوې نو دا په دې جمهوریت کې هغه د پیپلز پارټۍ بلاول صاحب چې کوم د مولانا صاحب په حق کې کوم خبره کړې ده یقینا دا د یو دروند سړی دی یو خانداني سړی دی او د یو لوی مذهبي جماعت او سیاسي جماعت چې کوم دی مشر دی ځکه هغې دا خبره ټول قوم ته واضح کړه چې د مولانا صاحب شان کې داسې غلط الفاظ استعمالول دا ډېر انتهایي ظلم دی نو د دې خبرې خلاف موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې کوم کا امیرګان دي نیولي دي کوم تشدد دی کړی دی نو لهذا هغه فوري طور په نننۍ شپه کې پرېږده او که دا بالفرض که داسې ونه شو نو مولانا صاحب حکم کړی دی سبا به انشاءالله اسلام آباد او په پنډۍ کې انشاءالله دا کارکنان تر هغه وخته پورې پردی تر څو پورې چې ته د پارلیمنټ نه بار شوی نه انشاءالله العزیز خیمه نیغ په نیغه نعره تکبیر جنت ضمانت کوم یو د هغه مقام نه چې کوم دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې هغه کوم کس ما تر دې خبرې ضمانت وکړو چې د دې دوه جامو په منځ کې چې کوم ژبه ده چې دی په داسې طریقه باندې دا استعمال کړله چې هغه د اصلاح په طریقه باندې مستعمل هغه کړله په نیکه طریقه باندې استعمال کړله دا سړی د جنت چې کوم دی دا قابل دی چونکې په دې نیمه شپه باندې چې دا ماشومان علما یقینا دا جوانان دا بوډاګان په دې وخت کې چې دا راووتلو د دې اصلي مقصد څه شی دی د دې اصلي مقصد دا دی چې کوم زموږ ځان ته حکمران وي وزیر اعظم ویلی شي دي د پاکستان یو لوی چې کوم دی نوم ورته هغه ته ورکړی شوی دی چې هغه وزیر اعظم دی خو لیکن ژبه د هغه داسې ده چې هغه هر یو کس ته په غیر د کنځلو نه په غیر د فحش نه په غیر د ډاکو نه په غیر د غل نه دغه کسان چې دا د ده سره ملګري دي دا خو مخکې له دې نه څوک په پیپل پارټۍ کې وو څوک په مسلم لیګو کې وو په مختلفو پارټو کې وو هغوی ورغلې د هغه خواته ناست دي لیکن دی چې کله خبره کوي نو دا ټول چې کوم دي دا د غلو ډاله د دې وجې نه علماو ته کنځل مشرانو ته سپکې خبرې کول د دې د وینا چې کوم دی دا خلک یقینا ډېر په غټه جذبه کې راوتلی دی د دې وجې نه هغه خلق چې د چا خلقو په لاس کې اقتدار دی هغوی له دا خبره لازمي ده چې دا سړی بالکل استعفا ورکړي او دا قوم په امن و امان سره پاتې کړی شي او په جمهوریت طریقه باندې همدغه ممبران دي یو وزیر اعلی هغه وټاکلو هغه به زموږ دغه شي که بالفرض و تقدیره دغه ونه کړي نو دې وطن کې دا وطن روانوي سبا د جمعې د لمانځه نه وروسته د سهار کې به 9 بجې د خیره سره دې دغه ته راوځي چې موږ مشوره وکړو او د 9 بجو نه وروسته منځونه چې په کومو جوماتونو کې وکړلو موږ ته چې د پی ډي ایم د مشرانو نه سم قسم مثال په طور اډر ملاو شو نو د هغې مطابق به موږ خپل جاني او مالي قرباني ټوله کوو نعره تکبیر نعره تکبیر سر بکم سر بلند باقي دا یوه خبره زه عرض کوم دا خاوره زموږ ده دا پولیس زموږ دي دا پوجان زموږ دي دا تاڼې زموږ دي دا زموږ د بچو پکې دي د دې وجې نه موږ په خپله خاوره نه ورانو هغه خلقو ته چې کوم خلق د دې خلقو په منځ کې رکاوټ راته البته هغه به موږ د منځ نه لرې کوو خو که بالفضل و تقدیر
بې ځای چې کوم دی د بدامنۍ څوک دا کوشش کوي نو د بدامنۍ چې کوم دی نه موږ د پولیسو څه کار شته نه د پوځیانو څه کار ده زموږ دا کار دی چې د دې سړي خوله خرابه ده د ده ژبه خرابه ده دا د پاکستان خرڅول غواړي دا لرې کول غواړي او د دې دغه لرې کول غواړي او سبا په خامخا باقاعده د اهدار ایجنټ د سبا 9 بجې د خیال سره ټول بازار بند کړي هر قسم کاروبار والا دی او دې کې تراول او هغې مطابق اوس په قاضي صاحب چې کوم حکم وکړ هغې مطابق موږ عمل کوو دا د یوګان ایجنټ ته مسلمانان جنګي خو موږ نه جنګیږو دا قومي مسله ده استاسو جذبې ته سلام کوم الله تبارک وتعالى تاسو له عظیم درکې اوس پر دې یو عرض کوم درخواست کوم چې موږ په ګوره رد بد نه وایو هغه بشیر خان دی هغه بل دی کنځل په موږ نه کنځل ونه قطعا په کنځل نه کوو یو دویم به چې کوم دی موږ هېڅ قسمه چې کوم دی داسې کار نه کوو چې هغه زموږ دپاره بدنامي سبب ګرځي یا چې کوم دی ټانې وشتله یا چې چا ګیټونه واله دا چې قطعا موږ نه کوو اوس به انشاءالله موږ د معیارو خوړه پورې ځو نور ملګرو ته مظاهره به پورا مني نقصانات پسند نه رسو او موږ به پورا استعداد زما بیټي په خدمت ده